السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو ملګرو حالات ډیر خطرناک دي ځکه چې ځای په ځای انتشار جوړ شوی دی او شیخ رشید یو داسې خبرو کړی چې هغه خبرو سره عوام را پاسېدل او ورته ویلي چې ته صرف حکم کوه چې کوم ځای ته یادې موږ به هلته کې جنګیږو. نو ملګرو شیخ رشید داسې کمې خبرې کړي دي چې عوام بالکل د کنټرول نه بهر شوی دی. ملګرو که تاسو په دې ویډیو کې د شیخ رشید هغه خبرې اوریدل غواړئ نو که تاسو زموږ چینل کې نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو سابقه وزیر داخله شیخ رشید هغه په خپل بیان کې دا ویلي دي چې موږ حقیقي ازادي غواړو او زه به عمران خان سره تر مرګه پورې ما ځکه د عمران خان یو میشن دی. د عمران خان دا میشن دی چې دا ملک آزاد شي چې دا ملک د چا غلام نشي. ملګرو دا ملک د چا غلام نه دی. ملګرو د دوی دماغ خراب دی خو څنګه چل دی. ملګرو زه په دې خیال یم چې دوی دومره کسان څه لپاره غونډ کړي دي. ملګرو دا ملک خو ګراني ده بیروزګاري ده دوی له پکار چې دوی په بیروزګارۍ او په دې ګرانۍ باندې سوچ وکړي نه دي پکار چې لنګ مار چې وکړي او دا وکړي ځکه دې سره عوامو کې انتشار جوړېږي. موږ دا نه غواړو چې یو ورور د بل ورور نفرت وکړي ځکه چې موږ ټول مسلمانان یو ورونه وو. موږ نه دي پکار چې موږ یو مسلمان بې ګناه قتل کړو. الله پاک دا درنه په خیر سره ختم شي کو دا ختم نه شو نو الله مکه دې درنه کې به دریم جنگ عظیم به جوړ شي او خلک په یو بل په زور قتلوي. الله پاک په موږ باندې رحم وکړي. السلام.